چې زمونږ ثوابونه ډیر زیات شي، مونږ ته اجرونه ملو شي او مونږ معاف شو. نو د دې لپاره یو آسانه طریقه ښکلی پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل وی چې کله یو بنده بل مسلمان بندله د روژه ماتي د پاره انتظام وکړو، نو الله تعالی به دله د دغې بنده د پوره روژې د ټولې ورځې د نیکو ثواب ورکړي. نو ګوره یو زمونږ خپله روژه شوه چې مونږ د صبح صادق نه غروب آفتاب پورې روژه یو او نیک عملونه هم کړي دي او کوو، او یو چې دا چالم د روژه ماتي انتظام وکړو نو د هغه چې د روژې څونه ثواب دی مفتو کې هغه مونږ ته ملو شو. نو صحابه کرام تپوس کوي د الله محبوبه مونږ کې خدا سے خلق نشته چې مالدار بوي، یعنی هر سړی مالدار خو نه دی چې دی به د بل د پاره د روژه ماتي پورا د مړې خېټې انتظام وکړي. پیغمبر علیہ السلام ورته او فرمایل وای چې دا کم ثواب می یاد کو چې چا چاله د روژه ماتي انتظام وکړه الله تعالی به داغه د پوره ورځې د روژې ثواب هغه نه کټ کی او دل به ورکی. نو دا صرف د قجوري د ورکولو یا د یو ګټ اوبو د ورکولو یا د مالګي یو چمګړي د ورک چې دا واله په دې روژه ماته کا د پيو یا د لسې یو ګټ د ورک چې واله هم په دې روژه ماته کا وی صرف دغه قجوره دغه ګټ اوبو دغه پایو لسی یو ګټ ته وک په دې دغه ثواب دی. ما خدا نه دی ویلې چې د مړې خېټه خبره ده، بلکې چا سي دغه انتظام وکړو چې صرف یو قجوره ولا ورکړه نو اغلب الله تعالی د دغه بنده د ټوله روزي د ثواب ورکړي. او وی چې چاله الله وس ورکړي او د یو روزدار د پورا روزه ماتي انتظام وکړي، یعنی په مړه خېټه موړ کو پورا خوراکې په وکړو، وی الله تعالی به داغه د روجې ثواب هم دل ورکی او د ټول د تیر شوی زمانی گناهونه بم معاف کی او دل به الله تعالی د قیامت په ورځ زما په لاس حوض کوثر نه جام کوثر ورکی، یعنی د کوثر د نهر اوبه باور لورکی او هغه اوبه چې حضور فرمای زپچا اوس کما دا بداسي وبي چې آینده به کلم د تند محسوس نشي. نمنګ تاسو به ثوابونه ډیر ګټو، نو خپل روجې به په احسن طریقه باندې نیسو او دارنګ د بل د روژه ماتي بم غور فکر کو، بل لمم د روژه ماتي انتظام کو. نو دا تاسو چې کور کې سپخلې کوي نو پدې کې یو سمسه او بزیاتې چوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي وی کله چې تاسو کور کې پخلې کوي نو پدې کې داسې یو سمسه او په دې نیت ورواچوي چې خوروا به پکې وکما نو زما بم اوشي او زبګاونډی لم یو پلیټ کې اولېګم ناغه چې په روژه ما تکړه نو ستا څومره ثواب او شو خپل روژه دیونی و داغي ثواب او غل دي د روژه ماتي افطار انتظام کو داغي ثوابم او شو. بیا دا مړی خېټه ګران رتب روزانه دون ډیر پخلې کې چې پخبل ځان پورا او گاونډي مم پورا ساتي دا برته ګران شي نو کم از کم دومره ثواب خو ګټه چې چرته کجوري راوړه چته په اولېګه چا گاونډي کړ چته ماستو لېګه یا نور داسې سيزونه خو کجوره کې ډیر ثواب پدې چې هر انسان د پاره په کجوره باندې روزه ماتولو کې زیات ثواب دی. پیغمبر علی السلام په 3 سيزونو باندې به روزه ماتولا. نمبر اول په قجوره به روزه ماتولا، که قجوره بنو نو پپایو به روزه ماتولا، که په بنو د پایو لسی بونو پاغي باندې به روزه ماتولا. نو دا او که بیا به لسیم نو بیا به په ساده پاکو شفاف او بو باندې روزه ماتولا. نو مزدغه 3 سيزونه دي. نو اولنې مرتبه کجوره ته حاصله چې پدې کې ډیر ثواب دی روزه ماتي باندې. نه چې انسان چې ته کجوري وروړي نه د 100 روپو دی زیات وروړي نو غیر چا پیر گاونډي نو کرم 2 دانې دروازې دی لیږي نه چې کجوره په درستخان پرتای نو بل انسان بل سیسته لاس کوي نه چې په بل شي روزه ماتي. عادت د ټولو دا ثوابم په کجوره کې نو خلک وړمبه کجوري ته لاس کې خلې ته کې نه چې ستا د کور نه تل کجوره باندې بنده روزه ماته کړه تا ته مفتو کې ثواب په یو کجوره باندې ملو شو.
د رمضان المبارک د روجماتي په وخت کې د خلکم د روجماتي فکر اوکې الله تعالی به در لډیر اجرونه ثوابونه درکې او تیر ټول ګناهونه به درته معاف کی. او کله کله د مړې خېټې انتظام هم خلکو لکوا چې په مړه خېټه د پچارو جماعت وکړو نو د حوض کوثر نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې دا ستو متی د لګلاس ډک جام ډک اوبه ورکا دغه اوبه دی اوس کلینو تا ته ټول زندگی کلم تند اون لگیږي.